دا طلاق مطالبه د ښځې طرف نم کیږي او د سړي طرف نم وي. که سړی خپل ښځې نه خپل ځان خلاصي هغې ته ویل کېږي طلاق، چې خاوند خپل ښځې له طلاق ورکړي دې ته ویل کېږي طلاق. او که دا ښځه مطالبه کوي د خپل خاوند نه د خلاصېدو نو دې ته ویل کېږي خلع، چې د زنانه طرف نه وي نو هغې ته خلع ویل کېږي، او چې د خاوند دی طرف نه نو دې ته طلاق ویل کېږي. اوس دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بغیر د سبب نه که یو زنانه کوټ ته ځي یا خلکو ته وایي یا خپل خاوند ته وایي چې ما ته خلع راکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانه دپاره جهنم واجب کېدو خبره کړې ده چې دا زنانه به جهنم ته ځي. ها که یو زنانه دا شاني چې خاوند خامخا وخي او ټکي، یا یو زنانه دا شاني چې خاوند ولا نفقه خرچه نه ورکوي، یا یو زنانه خامخا خاوند تنګي، په هغه صورت کې یو زنانه د طلاق مطالبه کولی شي. او هغه طرف نه د ښځې طرف نه چې کله دا طلاق مطالبه وشوه دې ته ویل کېږي خلع. لیکن په دې کې بیا دا خبره ده یو سړی خپلې ښځې نه د نکاح په ټیم کې مهر ورکوي، او که دا سړی خپلې ښځې له طلاق ورکوي طلاق نو د هغې نه به هغې هغه مهر واپس نه اخلي، ولې چې دا طلاق دا سړی ورکوي. او که دا مطالبه د زنانه طرف نه وي چې یاره زما دا خاوند دې ما پرېږدي، نو بیا دې خاوند چې بله کم مهر ورکړلی دا زنانه به هغه مهر خپل دې خاوند ته واپس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حضرت ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ خطیب انصارو ډېر مشهور صحابي او ډېر خپل بیان به کو. حضرت ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د هغه زنانه خزراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ثابت ابن قیس باندې زما سره اعتراض نشته، لیکن زما فطرت وسره نه لګي، زما له وسره نه لګي، د هغې په وجه زما چې بس دې مال طلاق راکړي او ما دې پرېږدي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل تا د دې مهر په ټیم کې څه راکړي؟ نو هغې وی چې ما نه باغ راکړی. نو هغه زنانه ته پیغمبر علیه السلام فرمایل هغه باغ به بیا واپس کی، بالکل زه به واپس کړم. نو حضرت ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ چې راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل باغ والا خپل باغ والا او دې زنانه ته طلاق ورکړه.